رسېدم دې نه ډزې شوې ډزې کې دې کس منډه کړله نو ما شانه وکتلو بیا مې وروسته وپېژندلو دې کس عمران نوم ده زما ورور یې قتل کړی دی په موټرسایکل باندې وتښتېدو او دا سړی دی دې ظالم په یو معمولي خبره باندې یو ځوان زلمی چې دی هغه قتل کړ هغه کنسل را یاد کې ځان ته او بیا دا داسې کړی ځان ته را یاد کې نو څه وی زړه کې یاره جی بس په کار ماله دا چې ما صبر کړو که د هر څه وي زه خپل وروڼو ته به کې زه به سارې کې چې راوتم ما ورته چې که یو کس تا ته کنځلي وکړي خیر دی تاسو ډډه سر ښکته وړئ خیر دی زه به ورته یم چې یاره بس غلطي زمونږ ده ستا غلطي نه ده خو په دې ټایم بلکل زه پوه نه شوم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی ګرانو ملګرو پرون د پهاړي پورې تاڼې په ایریا کې په کارپوریشن کالونۍ کې په کاروباري رقابت باندې یو چپس والا بل چپس والا قتل کړی دی دې ټایم کې زه ملزم سره ولاړ یم د دې نه به تپوس کوو چې دا واقع څنګه شوی وه جی تاسو څه نوم دی او دا واقع څنګه شوی وه جی زما عمران نوم دی زه د فیصل کالونۍ ته داسې را دننه کېدم د هلک سره زما ښه دوا سلام هم ډېر وخت نه د ما ته یې سیټ ته ودرېږه زه ما یې ښه صحیح ده زه سیټ ته ودرېدم د ما ته کنځلې وکړې چې ته داسې چالو کړی دی نه دا ووایه که نه په څه وجه یې کنځلې وکړې هسې په لار روان وې که نه نور پهله نه پېژنګلو سوا نه نه مخکې لکه زموږ دوا سلام خو چې سات یو بل ته به مو وکړو نو ده ما ته کنځلې وکړې نو بیا ده ما ته یې ځکه نږدې دي که دی دغه کومه که نه وا مو ټکومه دی دغه یې وکړو ما ورته یې ولې به مې یار وې ته خبره ما ته وکړه بیا ترې زه روانېدمه بیا یې زه د لاسه راټینګ کړمه چې دې راټینګ کړمه چې زه ورته یم چې بیا به په دې سیټ باندې نه راځې ما یاره چې خبره څه ده ته ما ته ووایه چې څه خبرې بس صحیح ده زه به بیا نه راځمه دلته هسې دوه دوکانونه ده په دې کې ورکوم سوداله بیا به دا نه ورکوم بیا به بلې علاقې ته به خیر دی ځمه نو ما موټرسایکل داسې سټینډ باندې ودرو یو هلک هم رالو هغه وی چې امیر صاحب تا سره دا خبرې خوند نه کوي خیر دی یو کنځلې مه کوه دی تا ته کوي ته یې مه کوه چې زه را دې خوا شم ده ما سره لاس واچو نو مونږ بیا هغه ټایم سوک سپېړه وکړه بیا یې نه پس زه لاړم مارکیټ ته لاړم هلته مې پاپړ ماپړ خرڅ کړ نو بس بیا زه کور ته رالم کور نه مې موټرسایکل هم راواخیستو او تماچه مې هم راواخیسته بس زه رالم دی ماشور د ملزم بیان تاسو واورېدو د مقتول فیملی سره به هم خبرې کوو دې ټایم کې مونږ د ایس ایچ او تاڼه پهاړي پوره قاضي نثار صاحب سره خبرې کوو چې دا واقع څنګه وشوه دې ته کلو څنګه میلاو شوه او ملزم گرفتاري څنګه وشوه جی قاضي صاحب السلام علیکم تاسو ډېر مننه تاسو پهاړي پورې تاڼې ته راغلی جمعې ورځ وه پرون او جمعې ورځ تاسو پته چې ډېر زیات سینسیټیو وي سیکورټي حوالې سره هم او تھریټ حوالې سره هم داسې موږ نه مخکې تقریبا یو ګنټه مخکې 11:30 بجې 11:30 بجو پورې موږ ته اطلاع میلاو شو چې کارپوریشن کالونۍ کې یو قتل وقوع شوی ده فوري طور باندې لاړو موږ نو یو ځوان زلمی چې 25 کاله عمر دی او چپس خرڅوي هغه چا بېدردۍ سره وژلی و ما چوکي انچارج او داسې انویسټیګیشن سټاف او مختلف سی سی ټي وي کیمرېز موږ چیک کړې فوري طور باندې نو هغې کې موږ ته یو پکچر دغه شو هغه چې کله ورسره موجود و ورسره مو هغې آیډنټیفای کړه چې دا یو عمران هلک دی او پاسیبلیټي دا چې هغه کیدی شي بیا له موږ نور معلومات وکړه عوامو نه هغې ویل چې داسې د مقتول چې یو ګنټه دوه مخکې یو کس سره جګړه هم شوې وه معمولي تکرار باندې سوک سپېړه شوې نو عمران موږ معلومات وکړه فوري طور باندې لاړو د دې رهایش و هغې علاقه هم سرچ کړه دوه درې کوڅې هم چک کړې هغې کې پته لګېده چې عمران چې د خپل علاقې کې موجود دی فوري طور باندې موږ دې ارسټ کړه راموسته چې راموسته خو چې ده دا شی ډینای کولو چې دا قتل ما نه دی کړی خیر موږ خپله پیشورانه پروفیشنل طریقې سره دا موږ انټروګیټ کړه او خو 2 غنټو کې دننه د جرم تسلیم کړو ګرانو ملګرو زه بیګا چې د پهاړي پورې تاڼې په حدود کې قتل شوی چپسو سیلزمین و سید عمر د هغوی رور حکمت سره ناست یم دې نه به پوښتنه کوو چې دا واقع څنګه شوې وه او دې ته اطلاع څنګه وشوه جی دا داسې اصلاح شوې وه رتسار کې زما یو بل ورور دی سلمین دی هغه نوم دی مسم خان هغه په دې علاقې کې سلمیني کې
هغې را ماته رنګ وکړو چې یاره کشر چا سره لانجه کړې ته لږ راشه. زه په دوکان کې وم، ما چې دوکان بندولو لږ ټایم وته، لږ ټیلر یم یوسف آباد کې، دوکان بندولو لږ ټایم ولګېد ورکې، بیا په لاره کې لږ راشو چې رسېدم د کې ګنټه نیمه به تېره شوي، او چې دې دوران کې زه رسېدم دې نه ډزې شوې، ډزې کې دې کس منډه کړله. نو ما شانه وکتلو، بیا مې وروسته وپېژندلو دې کس عمران نوم ده، زما ورور یې قتل کړی دی، په موټرسایکل باندې وتښتېدو. دې جګړه په څه شی وه؟ بیا خو وروسته به تاسو ته معلومات شوي. دې اصل وجه دا وه چې دې دواړه سیلمین وو که نه، په علاقې کې پاپړ یې خرڅولو. زما ورور هم خرڅوي، هغې هم خرڅوي. زما ورور تقریبا دلته کې 10 کالو نه زیات کېږي دلته پاپړ خرڅوي، او دی اوس نوی راغلی و، دی له یې دمکیانې ورکړې چې ته به دلته کې پاپړ نه خرڅوې. نو یو خو دا و، بل العالم دی څه مسله وه، مین ایشو خو همدا و چې ده ته یې چې ته به دلته پاپړ نه خرڅوې که نیولی ما دی. مویز دا سیلمین دی ګپ ولګي، خو هغه رښتیا کړې ده خبره، زما ورور یې قتل کړو. ستاسو دا کوم ورور چې وفات شوی دی، دوی واده شوی و، د دې څه بال بچو؟ نه جي واده یې شوې ده او بچي نشته. کله چې د دې دواړو جګړه وشوه ګنټه نیمه پهله د قتل نه پهله، نو تا سره د خپل ورور سره رابطه کړې وه؟ ما سره د کشر ورور نه و کړی، ما سره د دې نه یو بل مشر دی، هغې راسره کړې وه، هغه ما نه کشر ده که نه، دې لکه دریم ده پکې، نو هغې ما سره رابطه کړې وه. هغې ما ته وایي چې کشر جګړه کړې ته لږ راشه، بس زه راتلم که نه، دا بس ډزو دوران کې راورسېدم، هغه خپل کاروایي کړې وه. کنځل یې کولې. اسې دا کس تا څونه وخت نه پېژنده؟ یاره جي زما 2018 کې جنرال سټور د بالته ماله پاپړ راوړل او د مخه دوا سلام او د دې نورو ورونو سره داسې د 2018 نه د په لاره اسې بیسه څومره خلکو ته کنسل کړي او د 2018 نه تر اوسه پورې اسې چې ته په روډ روانې تا سره چا اسې کنسل څنګه کله چرته کړي دي چې جګړه شوې اسې بیسه؟ یاره جي چې زه څنګه ودرېدم د باندې ماله پهله سلام وکړو، د وی چې تاسو چالو کړې دا خبره د لومبۍ دا خبره کړې ده. نه ما خو دا اورېدلي دي چې د تا ته دا ویلي چې ته به دلته ډېر ایریا کې زه چپس خرڅوم ته به نه خرڅې، دا څه خبره وه؟ بالکل داسې نشته، داسې که ده ما ته ویلي وو زه بیا لیونی وم چې ما ځان له شر کتو. اسې چې د تا ته داسې کنسل وکړل که نه، نو تا خو دی پهله نه پېژنده، تا دا پته وه دوست وادم شوی دی، د ده یو خاندان هم دی، داسې مواریم د دې کنسلو باندې تا چې کله دی مرګ کو، نو دغه ټایم کې تاسو سوچ کړی و؟ یاره جي ما ته خو دا پته نه وه چې ده واده کړی دی. مطلب که د واده نه وي کړی بیا د قتل روا؟ یاره بس مونږ پوه نه شو په خپل ځان باندې او بس دا داسې واقعه ما سره. قتل دې چې وکړو بیا ته چېرته لاړې او ستا څه وې زړه کې دې څه ویلي زما به څه پته لګي؟ یاره جي ما داسې بالکل څه سوچ دغه نه و، زه بس چې رالم مونځ ټایم و 10 چارده مې کړو، لاړم جومات ته مونځ مې وکړو. بیا د جومات کوم چې راووتم بار کسی چو صاحب والا کور کې ستاسو پته وه چاته چې تا قتل کړی دی یا څه؟ نه 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 جي چاته هم پته نه. تا چې په دې دونه وړه خبره باندې دا سړی مړ کړو که نه، نو په دې تا ته اوس څه پیماني شته څنګه چې ته وایې چې یاره ما ته خو پته نه وه چې د واده کړی؟ یاره جي بس د واده باره کې پې زیات خفه یم، غلطي شوې ده. او جي څنګه واده باره کې پې زیات خفه یې؟ لکه هغه پردی تور سره دغه شو که نه، کونډه شو په دې وجې. تاسو خو مختلف تاڼو کې هسې چوپ پاتې شوئ که نه، دا اکثر کیسونه داسې په وړه وړه خبره راځي که نه، وړه خبره باندې قتلونه کېږي، 324 کېږي، جګړې کېږي. دې حوالې سره تاسو څه وایئ چې بیا دا ملزمان د هغې نه پس څه وي دي ته بیا څه پچتاوه وي کسي؟ بالکل داسې وي، بعض خلک چې دي هغه خو طبیعي طور باندې شرپسند دي، نو هغه خپله د شرپسندۍ کې کوي، خو چې دې کیس حوالې سره خبرې وکړو نو په ده باندې هم موږ شروع کېدو که شي چې د ګیټ اپ د ده خبرې اترې او د اسلامي ټچ دی دا موږ مخامخ یو شرط دی کېدای شي چې دی بې ګناه خو دی اوس هم دا دغه نه دی پیمانه نه دی چې ما دا کار کړی، قسمت یې اوړي دغه ته یې اوړي، حالانکې هر یو شي د په خپله ومنله او صحیح طریقې سره دا کیس موږ چې دی خپل منطقي انجام ته ورسولو. نو ته اوس هم په خپل جرم باندې مطلب تا ډېر ښه کار کړی چې په دې کنسل وې تا ته دا مړی تا کړی دی؟ نه جي ما ښه کار نه دی. اسې ته څه ویل غواړې خلکو ته چې مطلب دونه وړه خبره باندې جنګ جګړې کول پکار دي؟ یاره جي نه دي پکار او صبر کول پکار دي، دا ښه خبره ده، سړی صبر کوي. تا ولې صبر ونه کړو؟ بس جي زه پوه نه شوم. ستا په کور کې ته چې کوم روزګار کې که نه، ته د ورځې څونه پیسې ګټې او ستا ذمهوارۍ کې څوک دي؟ دا ته د خرچې کې ستا سره د چا ذمهواري شامله ده کور کې؟ یاره جي زما واړه رونه دي، هغه له مې کار چالو کړی دی او زه خپل ځاني به دغه 1500 روپۍ شکر دی الله پاک ښه ټایم پاس کوي، داسې څه خبره ماته نه وه.
په کور کې ستانه علاوه ګټې والا څوک کسان شته او جشته درې لنګ تا خو دې قتل کو ته په کلار لاړې ته کور ته لاړې کنه تاسو په زړه کې دا و چې زما به پته لګي یا که پته نه ولګېدلې دا خو تا پیژندو چې جنازې منازې ته بیا راتلې اراده دې وه داسې یاره جي ما خو وی چې لکه دی بني دغه شوي که نه مړ شوی بني داسې څه معلومات یې کړي د ویشتو نه پس د چا نه څه تپوس کړی چې دی مړ دی یا زخمي دی یاره جي زه خو به ډایرکټ مونږ لراله مونږ مې وکړو یوه بجه جمع اینه پس چې څنګه جومات ته راووتم دی ولاړ کله دا شي سوته وی دماغ مې کار ونه کړ دا واقع درنه وشوه سړی درنه ولګېدو یا مړ شو درنه که نه کله دله سوچ رالو څه چې یاره دا خو ډېر زیات غلط کار وشو اوس به څه کېږي دا سوچ دله څونه ټایم پس رالو چې دا خو ما نه یو غلطي وشوه یاره جي بس دا لږ ساعت پس بیا راغله دې نه مخکې چېرته پولیس لید نیولې وې په اوسه پورې لایف نه جي نه جي یو شی مې نشته تا څومره سبق ویلی دی جي ما یې فی کړی ده دې نه مخکې چېرته تاړې سره یا پولیس سره څه اړ واسطه راغلی نه وه نه جي نه ده راغلی اوس څنګه فیل کې چې هغه څه ټایم هغه جګړه وشوه که نه کنسل وشو که نه هغه کنسلو باره کې هغه کنسل را یاد کې ځان ته او بیا دا داسې یاد ځان ته را یاد کې نو څه وی زړه کې یاره جي بس په کار ماله دا چې ما صبر کړو که د هر څه وي زه خپل وروڼو ته به کې زه به سارې کې چې راوتم ما ورته چې که یو کس تا ته کنځل وکړي خیر دی تاسو ډډه سر ښکته وړئ خیر دی زه به ورته یم چې یاره بس غلطي زمونږ ده ستا غلطي نه ده خو په دې ټایم بالکل زه پوه نه شوم تاسو یې د کم ځای او دلته څه روزګار کوئ تاسو ټول وروڼه مونږ د پښتینه نه غلو آی ډي پیز یو وخت کې دا آی ډي پیز راغلی دلته کې اوسو هغې نه پس ته مونږ دا پاپړ کاروبار سټارټ کړی و دلته کې بس په لوکل پاپړ دا مونږ خرڅوو بس بچو ته بس رزق ګټو او وړو ورته نه چا سره دښمني لري او نه څه لرو پړاسینر حالات خو تاسو هم پته ده چې پړاسینر کې څه حالات نن سبا خپل کورونه هر څه مې پرېښودلي دي هغې راته سوي دي او دلته چې راغلو دلته کې دغه مسالې راته پېښې شولې بس الله دې موږ ټول څه باندې رحم وکړي تاسو مور پلار ته او د بابي ته دا اطلاع څنګه ورسېده او هغې ته تاسو هغه ټایم کې چې کله دا خبر ورکو دا خو یو ګرانه مرحله وي که نه تاسو دې ته څنګه اطلاع وکړه ما پلار ته وینا وکړله بس ما یې هلک لګېدلی دی تاسو زړه صبر کړي بس الله د خیر وکړي بیا مې وروسته ورته په طریقه باندې وویلې چې په حق رسېدلی ده ملزم هم وایي اول د چې کوم خلک موجود وو هغوی هم وایي چې ډېره زیاته وړه خبره وه په وړه خبره باندې جګړه شوې دي ورور سره تاسو چېرته داسې خبرې شوې وي چې هلکه بار خو خلک جنګ جګړې کوي ګزاره کوه یا څه جی ورور موږ ته څه د ویلي نو دا نن ورځ مساله شي او نن ورځ هغه وشو باقاعده دا کس نه پوهېږو څنګه یې داسې اقدام یې وکړو یو ورځ ځاله کور ته راشي مخام مشورو کې یا دا کس ما پرېږدي ما ته ووینا وکړي که نه خو داسې خاص غټه خبره ونه چې موږ ایشو ته جوړه کړې وه چې کریټ کړې مو ورسره چې یار دا خامخا دی که داسې غټې خبرې نه موږ به ورغلي وای ورسره ناست به وایي عذر منت مو ورته کړی وی ورور ته مو ویلي وي چې یار داسې مه کوئ نو کومه معلومات څه موږ لرو که نه په خپله جنې څه غټه خبره نه وه ورکې مورکې ته چې ستاسو کله پته ولګېده تر اوسه پورې بیا هغې څه پوزیشن دی چې تاسو خپله دا غوښه ځانه کش کړئ او خوږېږي او که نه خوږېږي دا د مور یو غوښه وي که نه هغې تاسو خپله به احساس کوئ چې څومره درد کوي کله ځانه ته سړی لاس یا ګوته کټ کړي بیا دې پته ورته ولګي دا خو بیا یو ژوندی 25-26 سال هلک زلمی شي واده ورله وکړي او داسې بېدردۍ سره چې وکتل کړي نه تاسو خو پوهېږي موږ نه تاسو څنګه درد محسوس کېږي ورته او صحیح په کور کې دي چېرته ډاکټر مکټر مو بوتلی دي جی پرون ډاکټر له بولې اوس مې راوستلې ده ورغله بس مور مه جی اوس ګزاره کوي خو بهر حالاتو یو خو عمر هم زیات شي که نه بار بار زوی تپوس کوي که نه ژاړي وغیره زوی تپوس بار بار کوي څه تسلي ورکوئ مو یې ورته وایي چې الله دې تا نور بچي بس ژوندي لري درته دا خو بیا نور ژوندی کړي تاسو ته دې الله صبر درکړي خبره بله کوم چې دې ایس ایچ او صاحب چې کوم دی د دې علاقې الله دې دته نورم ترقي ورکړي موږ سره چې کوم منډه تړه ده کړې دی صرف زموږ سره د حالاتو کې یاره الله دې دته نورم ترقي ورکړي ولې چې هغه هر څه وکتل انا پس ته کومه کاروایي مو ورته وویلې هغې باندې موږ سره پوره لاړ دی ډېره مهرباني د دې نه پس د مورکې راغلی دی یا وروڼه راغلي دي حوالات ته یاره جي بس مورکې مې راغلې وه مور سره دې څه خبرې شوې هغې درته څه وویې تا ورته څه وویې هغې راته وایي چې دا خو به دې ټولو ته وي چې یاره صبر کوې او مه کوې جګړې دا ولې تا داسې وکړه ما یاره بس زه پوه نه شوم
تاسو د کنځلو باندې سړی مړ کو اوس دې غوسه سړی د کوم ملانه ده دارات یره جی زه خدا وایم کنه چې کدر راځینامه وکړه یو لار برابر د وتم چې رقم ما اول خوراجه بس مولا ما دا شی داسې کړی دی بعد ما پورستا مساله ده کدی وای چې نه زه دا شی زیاتوم او راځینامه نه کوم زکه تیرو نو بیا بسکه الله دې بیا په باندې رحم نه ته بیا سنورم سکه سر یره جی بس الله دې رحم نه ته بیا سنور ته جرأت ته خیال شته کروغه نه کې ځاب بل مړ کې څنګه یو پیره تیر چې څنګه مې موټر سایکل دوباره سره کو دزره دی مټه دا سونی سره چې تو چرته تا سوډا سي دې کړه وي یره چې سلیات وو ولا بدرو دا او کنزل نه لري د خپل د کار کپور تلاړي ته ما چې راواغې هغه سای کو یو مې خاصه کو پردا تا سګړ نسوار ایس نه جی الحمدلله یو سخو بالکل تا کور کې یا دغه سره نه کاروبار کې یا چې دغه مرګرو سره ناسته پاسته زنه بالکل ځان ته پروت نو سکه موبایل ګوري بالکل یو دا ستا خوځ نسیو شو کنه دا کہانی خو دیو کته جوړه شو ریکارډینګ دیو شو کنه دا کرایم والا سټوري نه مخې چرته کتلې وي چې دا خلک قتل کی یا جرم کی پولیس یونی سو ټي وي او اخبار کې راځي جی ما وای دا اسی خبرې دي مړه دا سوق داسې په دې وجه باندې مړی کوي لا سوق داسې دا کوي ما وای دا اسی خبرې دي یار په دومره وړه خبره دا څنګه د امر خو ذهن نه مني ته ګوره تا رښتیا خبره شي کنه چې دروغ نه وي اوسان نه دوکه کې دستا والا قتل والا خبره کوم وړه خبره ده بیخي دا ډو خبره ده نه سړی سوچو کی کنه چې دا خو مې یو فیملی ده دی خو مې یو فیملی دا خو دا نه خبره نه کنه ستا خاندان هم غرق شو دا شو کونډه شو ته په خپل خاندان زیات خفه کړه دا پای خاندان یې راغی باندې زیات ولی بس هغه تور سری وا هغه پر دې کور یو تور سری وا واړو خويندې رونه او رونه خو به ماشاءالله غټي او لکه هغه تو اسې څنګه خلک دي تا و معاف کی کتاو سره به دښمنی کوي یې والله کوم اسې سوچ خو دې کړ ته 2018 نه پیجن ځای ګنټي خوب دې کړې دې پیګرشته وای سارا یې رجزه خو ته چې سار څنګه دغه کسان مسان لري کړل بس بسترې می 100 غنټي خوب دې کړې یې زیات می کړې دې امر سونه اندازه ته عام روټین نه زیات څنګه عام روټین نه زیات او ته وای څنګه عام روټین نه زیات نو ته پریشان نه وې ظالم یې نه وې پریشان ملزم بیانم وریدو د اس ایچ او سے بیانم وریدو د مقتول ضرور بیانم وریدو پته نه لګي چې سوجه دا چې زمونږه بالکل هغه صبر ختم شوی دی په وړو وړو خبرو باندې قتل وکړو دی وړي جګړې باندې دونه خپل ځوان لاړو چې کال یو نیم پهله دغه واده شوی ملزم په خپل خبره باندې او ستومانه دی الله دې وکړي چې مونږ کې صبر پیدا شي او مونږ لږ برداشت زده کړو